أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. دا سورة القصص دی او مکی سورت دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. په مکی سورتونو کې دا رټولونه اخیرنۍ سورت او د دې د نازلېدلو په ترتیب نزولی کې دا 39 نمبر سورت دی. دلته مصحفي کې دا 28 نمبر دی او دا د مکی سورتونو کې اخیری سورت دی. د باره کې مفسرین لیکلي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت د پاره د کور نه ووتو، د مکی د حدودو نه بهر شو، د جوحفې او د مکی منځ ته ورسېد. نو دغه ځای کې جبرائیل علیه السلام راغی، نبی علیه السلام سره میلاو شو، سلام یې ورباندې وکړو. ابي نبی علیه السلام ته وویل چې آیا ته په خپل وطن پسې بیرته خپه یې؟ مکه پسې خپه یې؟ نبی علیه السلام ورته وویل او پسې خپه یم. نو هغې نه وروسته جبرائیل السلام ورته راغونډ صورت واوراو او د دې صورت کې ورته هغه ځای هم واوراو چې په کوم کې نبی علیه السلام ته یې خبر ورکړو چې ته هغه ذات چې به ته قرآن فرض کړی دی دا به تا مکې ته هم بیرته واپس کوي، ته به مکې ته واپس کېږي. او هغې کې دې خبر کړه چې مکه به فتح کېږي ستا په لاس باندې، او څه وختونه بعد به ته مکې ته واپس راځي. د دې نه بعد دی په دغه سفر کې دغه د هجرت په سفر کې دا صورت نازل شو، د هغې نه بعد مدینې ته ورسېدو. نو د دې نه بعد بل صورت به مکې صورتونو کې نور صورتونه نشته، دا اخرنۍ صورت شو. د دې صورت مرکزی عنوان مضمون چې کوم دی دعوه صورت چې کوم څه ته ویل کېږي دا تیزی ورکول په تبلیغ باندې او دغه شان ده کې په تسلی باندې. نبی علیه السلام ته هم تسلی ده او هم تیزی ورکول په تبلیغ باندې. دا په دې طریقه باندې چې په دې کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر شو او نور سبقونه ورو سره روان دي. لیکن خلاصه دا ده چې د دې صورت عنوان بدایي چې کم کسان حق پرست دي، دین د پاره کار کوي او د دین د پاره صحیح قربانیان او مهنتونه کوي، د ډیرو کړهونو تیرېدو نه وروسته به لازم د فتح ته رسیږي، خپل هدف ته به رسیږي او د هغې نه وروسته به د الله تعالی رحمتونه او نعمتونه په دې باندې راکولاویږي. الله تعالی به لوی عزت دی ورکوي. نو دغه مضمون د نبی علیه السلام د واپس کېدلو چې کوم پیشنګویي په هغې سره واضح شو او د موسی علیه السلام قصه پکې هم ذکر کېږي په تفصیل سره چې د هغې نه معلومېږي چې کوم کسان د حق سره ملګري شي نو د مظلومیت نه وروسته به الله تعالی دوی له بیا عزت ورکوي او بېرته به غالب کېږي. هغه د موسی علیه السلام او د فرعون د مقابلې والا قصه وروسته روانه ده. نو دا یې عنوان شو. ربط او مناسبت د دې صورت چې کوم دی د قصص د سورة النمل سره دا دی چې سورة النمل کې د الله تعالی په وحدانیت باندې عقلي دلایل، نقلي دلایل تفصیلا ذکر شو. په دې صورت کې تیزی ذکر کېږي په تبلیغ باندې او په دعوت باندې چې اوس دغه مسایل چې تاسو واورېدل چې د الله تعالی د وحدانیت مسلې وي، هغې کې د عباداتو مسله او د عقیدې مسله او د توحید مسایل او د حکیمیت مسایل، دغه ټول مسایل د خلکو غوږونو ته ورسوي. نو تشجیع شو په تبلیغ باندې چې خلک د مسایل خلکو ته ورسوي. نو مناسبت واضح شو چې مخکې مسله ذکر شوله په دلایلو سره او د ذکر کې دغه مسلې رسول ذکر شو چې خلکو ته ورسوي. دای مناسبت. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. دا مقطعات دي د دې په اصلي معنا باندې په ښکاره مطلب باندې عام خلک نه پوهیږي او دا مکه به دا مسائل ترجمه باسونه تر شوي دي. لیکن تفسیر بیزاوی په دې کې تقریبا 19 اقوال ذکر کړي دي، خو احتمالي اقوال دي. احتمالي دا دی چې قرآن او حدیثو نه تایید شته او نه تردید شته، یې سم نشته. ممکن ده چې هماغه ټکي، لیکن دومره د اهل حق او علماء د رائے دا ده چې دا بس د نبی علیه السلام منځ کې د الله تعالی منځ کې یو راز دی او کم خلک چې خلک د اجتماعیت ژوند تېروي، بیا نظام او انقلابي مسایل زده کوي، انقلاب راولي. نو په کور کې ډېر مسایل داسې چې هغه د راز نو په انقلاب کې به څومره مسایل د راز خامخا به د راز خبرې پکې. نو دې کې رازونه راز دی، د راز خبرې څوک چاته وایي نه، پټې پاتې کېږي. په دې وجه دا پټې پاتې شولې. قیامت کې به الله تعالی دا راز راښکاره کوي، امت به پوهېږي، خلک به پوهېږي
شریدا مطلب ځکه ته دراسته به ضرورت پاتې نه الته انقلابات نه الته بس جنت ته د نعمتونو نه خون پورته کولې الته انقلابات قربانیان کړهونه ته ضرورت نه نو څوک وي دا راز دی څوک وي دا معجزي علامات معجزه ته سیده چې انپړ سړی چې کمی کم چې تعلیم نه تعلیم یافته نه هغه حروف نشي ویلي هغه حروف وایي نو د من ته منځ نشي ویلي زمونږ انپړ خلک چې خبره کوي نو چې کله خپل وضاحت کوي ځان پړې نو کله وایي ما ته طالب نه بینه د معلومه کله وایي طالب نه د یی پوری خبره مې تو وکړه د سیمن زمان د حروف ولا ورزي اخر سر اول سر او اول سر بس دویم نمبر حرف د دې لګ ویلې شي لیکن د من حرف نشي راغست تاسو ګوره توای د کم زګین نه راغست سین میم د مز نه راغست شي ان پړ سړی د من نه نشي راغست حالانکه نبی عليه السلام تعلیم ته نو او د حروف راغست خداغه کار هم نو اندازه ولګي د حروف د سوق ورخی او دغه سوق د جبرائیل علیه السلام د اسمان نه وحی راوړي تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د کتاب ښکارا دي دا سورۃ القصص چې کوم تاسو ګورئ نو دا یو ښکارا کتاب آیاتونه دي ښکارا کتاب د قران دی مبین ښکارا واضح چې هغه مقاصد واضح دي نو دا کتاب چې کوم دی قران دا مبین کتاب دی ځکه چې حق او باطل بیخي واضح کړی دي هر څوک پیژان په یو لش نو دا دویم نمبر آیات چې کوم شو دا ولني آیات کې مختلف احتمالات منغوي له کې د چټولي په دویم نمبر آیات کې دا ترغیب شو قران چې کوم سورۃ تاسو لولې معمولی مګنه د یو لوی کتاب سورۃ ته او هغه حق او باطل واضح کړی دی د یو لوی مرتبه والا کتاب دی هغه عظمت او شان په ذهن کې کینوي تاسو په سبقونو باندې امام صحیح پويږي تاسو توجه ورته هم برابرای نتلو علیک من نبأ موسی من بیانو تا ته پیغمبره د واقع د موسی علی السلام نه د موسی علی السلام واقعه ته بیانو او فرعون او فرعون بالحق د حق د پاره لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې هغه ایمان لري نو که څوک سوال وکړي چې قرآن خو د هر چا د پاره دی یوازې د مؤمنانو د پاره خو نه دی کافرانو د پاره خو هم دی جواب دا دی چې مؤمنان ته پیدا اخلي او کافران ته نه اخلي نو دا یؤمنون د قوم یؤمنون په اعتبار د فائدې سره چې فائدې هم دي خلکو ته راځي ته ایمان لري چې کوم خلک یقین نه کوي ایمان باندې لري نو هغه براینا مسلمان دي نو هغه هم څه پیدا نشته د موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي د سو مضمونونو ثابتولو لپاره یو دا چې د حق او د باطل مقابله سنوي خبرې نه دي د مخکې روانې دي موسی علیه السلام په کومه زمانہ کې تر شوی دی د چا سره مقابله وا هغه د تاریخ ذکر کیږي چې د حق او د باطل د معرکې نوی نه دي دا زړی دي د مخکې روان دي عبدالرحمن لخکری هم لګیا د خپل مهنت جاری ساتي د شیطان لخکری هم خپل کار جاری ساتي یو دا مضمون ثابتول د اهل حق د پاره یو قسم د تسلی خبره د تاسو کوم قدمي خودل ردین د نافذولو د ذکرولو خورولو د پاره تاسو په اعلی لار باندې روان یی او دا هغه انقلاب د کوم د موسی علیه السلام او د مخکې لوی پیغمبرانو لار وا هغه انقلاب کې تاسو قدمي خیر د باطل خلکو د پاره یو قسم خبرداري د چې تاسو ډیر زورور شي چالاک شي د فرعون نه ډیر زورور او چالاک نه چې هغه الله تعالی هلاک کړي تاسو به هلاک شي شکست به وخوري نو دویمه خبر دي تاسو ثابت شي درېمه دا ثابتي کې د واقعینا چې څوک څومره په هغه شي دشمنان به ضروري مخالفت به ضرور کی او د چا مخالفت کېدل د دې خبره دلیل نه دی چې ګنې دا په حق نه دی ځکه خلک مخالف ځکه د موسی عليه السلام حال ته ګوري دغه مخالفین موجود دي فرعون په دومره لوی قوت سره موجود دي نو دغه مسله معلومه شوه چې د هر حق پرستو خلکو مقابله کې به خلک لازمي نو سره چې دیم لکار کې او د خیال دای چې بس ټول دنیا به زما احترام کې غړه کې به هارونه راځي د سره نه کېږي د دې نه کېږي سب سره موافقه می ډېر خلک به د بسر کې قرباني مرګي خو خلک به مخالفه می لکه د موسی عليه السلام واقعه د ښکارا دلیل دی ښکارا وضاحت دې نه معلومیږي او اخیرنۍ خبر دې دا معلومیږي چې کم کسان د حق سره ملګری شي اگر که د مخې نه ډېر مجرمان هم پاتې شوي ګناهګار هم پاتې شوي خو چې د حق سره ملحق شونه بس الله تعالی به دوی غلبه ورکړي فتح او عزت ورکړي بنی اسرائیل په څومره کګو لارو باندې روانو خو چې د موسی عليه السلام انقلاب قبول کو الله تعالی ټول له فتح ورکړل او څومره اعلی ژوندۍ ولا ورکړل څومره لوی عزت ولا ورکو چې د رستنو سبقونو کې روان او دې سره سره به دا مسله ثابت شي چې د حق مقابله سوق پیدا سوق راپورته کیږي د دې سبب څه شي دا مضمون زې په ځای مخکې تر شوی خو د دې لنډه خلاصه دا د حق مقابله کې هغه سوق را پاسيږي
چې یو پکې د تکبر په مرز باندې یختي مغرور انسان متکبر نو متکبر سره د حق سره ودرېدل نشي دویم دا د لالچ سره چې غره دنیا محبت حرس حکمرانی او پیسې لالچ لیونه کړي کدا د حق پرست سره روان هم شي خو د سفر کې د کامیابی دي نشي دا بیلی دا خلک د حق سره مقابله کې ودرېږي د حق سره ملګری پاتې کېدي نشي دا لار اخلاص واړي او درېم خبره دا ده چې کم خلک حاسدین او کینهګر خلک حسد او کینه هغه مرض د انسان په حق باندې کلک پاتې کورته نه پریدي هغه باندې مخکې د قابل او د حابیل یا د شیطان او د آدم علی السلام واقعه ذکر شوی دي او دغه شند واقعه هم په دغه باندې واضح دلیل دی د حق پرسته مقابله کې تاسو ګورئ دا په حاشیه لیونی کړی یا به د غرور او تکبر انتها ته رسیدلی یا به دنیا لالچ لیونی کړی یا بس سخت زد لیونی کړي دي خبرو بلی ونی کړي نو څنګه بره د حق مقابله کې ولاړی بل سبب یې نشي کېدی دغه خبرې په واقع کې زی بزی باندې بو اشاره کې اشارتان زنه کې صراحتان به ذکر کیږي الله تعالی و نتلو علیک من بیانو ته پیغمبر من نبأ موسی واقعه د موسی علی السلام او فرعون د فرعون بالحق د فار د حق یا فرشتیا سره یا ناقصه رښتیا کې سره یا د فار د ظاهر او د حق حق او باطل واضح شي نظر ونه احتمالونه بالحق کیشتا لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې ایمان لري چې په یقین نازل قران باندې داغه د پاره خبرې دي چې په یقین نشته دغه د پاره دا ویل څه پیدا نه کوي ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض سرکشی کلیو بزمک علا تکبر تمویل کی او علا غلبی تحمل کی جو علاقه او ریاست په زور باندې سره ونیس رزن علماء علا په معنا د تکبر سره غستره ده چې د لوی کلیو بزمک کی اغه لوی وضاحت دار چې دومره حتی ورسې د خدای اعلان مسو چې خدای مې انا ربکم الاعلى دغه آیات په پته لګی چې د فرعون د دین او د حق د مقابله وجدا وجه د متکبر او سخت مغرور او متکبر انسان دا غرور او تکبر په وجه باندې د حق نه محروم شي د اعلی نه معلومیږي وجعل او د ګرځول یو د فرعون ګرځول یو اهلها اهل الذي زمکی شيعا ډېر داخله کې بډالو کې تقسیم کړو څنګه ډالو کې تقسیم کړو یو طریقې د ذکر یو چې حکومت راغستره او قبطیانو ته حواله کړو کوم چې خپل قومي خلک او بنی اسرائیل راغستره او د باندې سخت ظلم او د وحشت یو بازار جوړ کړو د بنی اسرائیل کمزوري کولو د پاره د بنی اسرائیل د بچو د وجلو د لالورو اعلان هم کړو حکومتي اختیارات ورته سره نور کول کورونو کې کوم ځای کې ناستونو خپل ذاتی کورونه د دوی نو دغه حکومتي ځګینو کې پکې ناستل دوی مملکت کې بس شي نه ملاوي په خپل باندې زموږ د اس شي مالکان نو بس فرعون نه بس ملاو شو بس هغه ملاوي دل باقي به د غربت شپه ورځ تیرولي او بیګارونه به فرعون لکول نو د مصر احد راغستلی او د ډالې کړیو یو ډله د قبطیانو بل د بنی اسرائیل یو تحقیق دا وجعل اهلها شيعا يوم استعداد دویم کار دا کړو چې بنی اسرائیل چون ډېر زیات او بیا د موسی علی السلام د انقلاب په دور کې خدا د حد نه اختری فرعون قوم دومره زیات نه او دومره زورور هم نه بنی اسرائیل کې لوی علما او مجاهدین او حق پرست خلکو د حق پرست مقابله کې ودرل ګران کار دغه حق پرست سره چې کمینو د قرباني او د قدمونو بدلی په نسبت د لالچي سړي باندې رضدي سړي باندې نو د بنی اسرائیل کمزوري کول دوی وهل او دین حکومت نیول په دې باندې د ظلم جوړول د دې لپاره بل لار نه وجه بنی اسرائیل کې صبر اختلاف نه پیدا کړي او د بنی اسرائیل د پر قواریت د اختلاف د نه بغیر په دې باندې حکومت کول ممکن نه او دا حق پرست خلک لوی خلک نو بنی اسرائیل د فرعون د شکار وګړي د دې لپاره یو ادارې قائم کړي دغه ادارې ولګېدل دغه بنی اسرائیل چې دا دولس خاندانونو نو جدا مشران ولا وټاکل لکه په نور ملکونو کې هم دغه مرزونه عام دي چې تاسو راشي خپل قومونه رجستر کړئ نو د بنی اسرائیل قومونه فرعون رجستر دولس ډلې جوړې کړې دغه مشران ولا وټاکل بدغه مشرانو کې چې کم دینو قارون د هم د بنی اسرائیل د خاندان سړی دی باغی سړی دی د هم ځان سره په حکومت کې واخیست او بیا د څومره ظلمونه زیاتې په کې د زیات به فرعون د قارون په لاس باندې کول او خلکو ته ویل چې ګور د ظلم معنی دی کړي دا د خپل قومیز د کارونه وسره کوي وسم خلک دسي کوي کم بازار قوتونه چې کله یو قوم ذلیل کوي خرابوي
هغه قوم نه یو باغی راوالي په خلکو باندې مسلط کی بیرته او هغه په لاس باندې به جرایم روانه دي د بار ظاهري نسبت د اصل ظالم ته ونش بیا به بن اسرائیل له به چې شی راو به لګو طبقات ابن سعد په دې باندې ډیر زیات خسته وضاحت کړی دی سشي به جراو نو به خلکو باندې به تقسیم کو لګلې په تقسیم کو هغه نه بعد بیا خوا خورا کړل چې د پلاني قوم مشر ته کوم سامان میلاو شي او هغه خپل خاندان لور کو بل چاله ورنکو وی واقعي باقي خلکو ته میلاو نشي بیا بل لسز ورکو لږ شانت کې به ورګه به دومره نو بیا به دغه خلاف پروپاګاندا خوراک د جوس دوه او د نور ته ورنک بیا به دا پروپاګاندا په مخ رواني بن اسرائیل په دې باندې څوک نه غراو چې دا ستې وسنه ځکه چې هغه ته پته وځدار پیرامن زور اندي هغه ځګین نشي وران دي بیا به د څه وکړل چې لا خپل کسان به ولګل دي پیرامن او د بن اسرائیل کې به یو مشر به چې ډېر به بدنام کړو په نشریاتو کې بدنام کړو د دې سي هغه سي به سم نه یو بدنام کړو هغه سره به دی وشت چې و به وشت نو بیا خو د حکومت او ریاست د دې حضور او د دې وسایل لرل زیب درو خوراک رشد دانه قوم لګیدل د دې مړ او داغو سره دا زیاتې کړو هغه وس خپل انتقام واغز دې مړ کړو بیا به یو وخت دی کې تیرېده دا ډرامه به خرچه وخت ورسېدل هغه ځګین نه به نور بیا به نور کسان راولېګل دي پیرامن اگر چا متعلق به درو خواره شي چې دې مړ کړي دا غینه به سړی مړ او بیا به درو خواره کړي چې دا خپلانی قوم خپل انتقام واخیست بری طریقه باندې بنی اسرائیل دولس طبقه یو دی بل بګریوانونو کې لاسونه منډلیو او د دې لانجو جګړو د نوزګاری د پیراون خپل تپوس وکي او د خپل انتقام ته واخلي د ظلم او د وحشت د بازار دي ختم کی او د خپل مظلومانو شهیدانو تپوس ته وکي چې دا ورې دي ته نه جوړېدل ځکه چې هغه په داسې مرز باندې اخته کړیو نو ځکه وی وجعل اهلها شيعا پیراون ګرځول او اهل د ځمکې شيعا ډیر ډالې ته جوړې کړې د دې آیات د دې تفسیر نوم دا پته لګیږي د لفظ نشيعا ډیر ډالې ته وي ټول ترجمه لیکلې دي او دا ولنې مصداق یو واخلې د دوه ډلې شو او د دوی مصداق جواب د ډیر ډالې شوي نو په غړ طریقه په سطح باندې په دوه ډلې شروع کیږي لیکن بنی اسرائیل ځان له یوازې دولس ډلې دي نو ځکه شيعا د جمع نه په استعمال شوی دي او بیا دغه وجه په خزو به ول کور خدمتونه کول قلاګانو کې پوجانو پولیسو د خدمت کو سړو باندې بیګارونه کول یو کال ماشومان به وجل بل کال به پر خودل او چې د ظلمونو په دې باندې بکیدل خو پیرامه خو بن اسرائیل دې نه جوړېدل چې خپل انتقام واخلي ازادي حاصل کړي او دغه ظلم زیاتی د خدمتو لپاره استلار د سره نه ودرته چې الله تعالی موسی علیه السلام راولېګو موسی علیه السلام اول سر کې د بن اسرائیل د منظم راي وکړه پر قواریت نه راجدا کړل هغه نه بعد آسماني دین بیان او آسماني دین د بیانولو نه بعد بیا موسی علیه السلام کوم قدم کې خو دغه انقلاب قدم او د دومره لوی ظلم او وحشت را نسکول یستضعف طائفه منهم کمزوري کول به وډاله د دوینه کمزوري کول طریقې دا و چې افرادی قوت ولا خراب ماشومان د وجل نو افرادی قوت د بن اسرائیل په کمیدل شو دغه شان د حکومتي او حدود مکمل واخص اس وحده ولا نور کولا نو بس سیاسي لولي هم دوی سخت کمزوري کړل یذبح ابناءهم چې ذبح کول به د دې ځامن بچي به دلالول هغه وخت د منصوبندۍ د طریقې نوې جات شوی نو په دې وجه باندې جراتيان ورته ولاړو او سرونه به تیوال ويستحيي او ژوندۍ به پر خودلي نساءهم زنانه لدوي د خدمتونو لپاره اوس هم ډېر ځګینو کې دا نظام قائم دی برما کې دا نظام قائم دی چې صبح مسلمانانو عمر چې کم دین او هغه صلیح تو کارو رسیدلی نه هغه ته د ودون اجازه نه صلیح تو کارو ته چې ورسیږي نو بیا به دغه زنانه او دغه نارینه به په هر تاڼه کې چې کم دی دغه چې کوم تاڼي دغه کې په پیشي کوي او خپل ثبوت پیش کوي چې زموږ بچی نشته بیا په مشکله باندې دې تر دوه بچو اجازه را زیات نشته بلې طریقه باندې افراد قوت د دې خرابې طرف ته برما کې روان دي دغه شان بچاینا حدود کې هم مشرق ترکستان کې دغه چل دي خلک به خیمو کې بند کړي د مشرق ترکستان د سور مسلمانان دي په غټ مقدار هغه يرغمال دي د سور کارو نه يرغمال نست په دنیا کې د هغه د आवाज چتول والا څوک آزاد مسلمان نشته جواز ولا وچت خیمو کې کینول د ودون اجازه د صورتحال او د قشان د اولاد د صورتحال په ځینو ځګونو کې د منصوبندۍ طریقې کار استعمالېږي نو دا هغه پیراونی پالیسیان دي پیراونی طریقې دي صرف اندازې په بل طریقه باندې شو هغه ټیم کې د تور استعمال او ما ولای ایجادات نه شوي اوس ایجادات شوي دي او دغه شان د کې هغه واقعي طریقه استعمال د بل طریقې واقعي بل طریقه استعمالېږي او څومره د بربریت او د وحشت او د باطل قوتونو چې څومره طریقې کارونه دي نو بدل کې د پیراون فارمولې به ضرور استعمال د پیراون د فارمولونو بغیر د مخکې نشي د پیراون تاریخونه مطالعه کوي په غلاره منطق کوي یذبح ذبح کول وی ابناءهم نبی زمان ويستحيي جندي پر خضر نساءهم زنانه وي
انه كان من المفسدين یقینا داود ورانکار خلقنا ورانکاری ته ویل کیږي چې د خلکو دین او دنیا خراب شي یا دین دنیا دوانه خراب کړي نه فرعون دوانه خراب کړي یا صرف دین ولا خراب کړي نو دین د بنی اسرائیل هم